رحیم لکه څنګه ټولو ته پاته دی چې سبایي مو کوم د غوښې والا دکاندارانو سره میټینګ کړی و 1500 روپۍ کیلو خرڅې ته هغوی سره مو میټینګ وکړلو ریټونه یې کام کړلو 12,500 ته شو هغوی هم شکریا ادا کوو چې هغوی مو سره د یونین سره تعاون وکړلو هغه د بعد مو ادا کړي وه چې هر دکاندار سره مو میټینګ کوو د دکاندارانو کوم ډیلران دي دوی سره مو میټینګ کوو نن مو بیا اوس ورځې ټایم کې دکاندارانو سره د دوی کوم ډیلران دي د پرچون والا او دکانداران هغوی سره میټینګ وشو چې کوم ریټونه وو هغوی باندې مو سره ډېر تعاون یې وکړلو نو ریټونه یې کام کړلو هغه به زه تاسو ته د کیمرې په سترګې وښیم فاین وړو چې کوم دي 20 کیلو والا چې هغه 2000 روپۍ خرڅېدل اوس هغوی 200 هغه کې ریټ کام کړلو 1300 روپۍ شولو ساده وړو چې کوم دویم نمبر کولیټۍ هغه و 1410 روپۍ خرڅېدل اوس هغه کام یې کړل 1450 روپۍ یعنې 1400 روپۍ یې کړل همداسې نایاب وړو 20 کیلو چې کوم و هغه 1300 روپۍ و یعنې 1800 به دوی خرڅول مو میټینګ نه وروسته هغوی 1400 ته راولول یعنې 200 روپۍ هغه کې دوی راحت وکړلو وریجې چې کومې کائنات ښه کوالټي وه هغه مخکې وه 8800 روپۍ اوس یې ریټ راکام کړلو 8400 کیلو به خرڅېږي 380 روپۍ بټخیلې وریجه چې کومه وه هغه خرڅېدله په 4000 هغه کې 100 روپۍ کمای وکړلو 3900 روپۍ کیلو به خرڅېږي 150 روپۍ او کوم سپریم دال دی چاڼو والا هغه مخکې خرڅېدل 1 کیلو په 400 اوس به خرڅېږي 350 روپۍ ملک محصول څه کوم غوټ محصول دی دانې والا هغه و 380 روپۍ اوس به خرڅېږي 350 روپۍ مسور دال څه کوم ښه کوالټي کوم مود دال دی ښه کوالټي هغوی کې هغه و 450 روپۍ اوس به خرڅېږي 50 روپۍ کام کړلو 400 روپۍ کیلو به خرڅېږي لوبیا وطني څه کوم دی هغه به 300 روپۍ خرڅېږي اصغر جمال والا دال څه کوم ښه ماش دال دی هغه 510 روپۍ خرڅېدلو اوس به خرڅوي 500 روپۍ 10 روپۍ هغه کې کمای راغلو احمد دال ماش څه کوم دی 410 روپۍ اوس به په 400 روپۍ خرڅوي فی کیلو چنا بیسن چې کوم دی پکوړه وړه دي هغه و 410 روپۍ اوس به په 400 روپۍ خرڅوي نن ناسته به دغه ریټ لګوي ورباندې میدا چې کوم بیسن هغه 280 روپۍ کیلو 250 روپۍ به اوس خرڅوي مساله درو چې کوم دی وطني هغه 1100 روپۍ کیلو اوس به په 1000 روپۍ خرڅوي ښه درو مساله ښه کوالټۍ والا چې کوم 1400 وه هغه به اوس په 1400 خرڅوي میدا په 150 روپۍ کیلو وه په 100 روپۍ به خرڅوي سوجي وه په 160 روپۍ هغه به په 110 خرڅوي چای چې کومه ټولو کې اعلی کوالټي وه په 1900 روپۍ کیلو په 1300 به خرڅوي هغه پسې دویم نمبر چې کومې ښې چای دي 1300 هغه په 1100 خرڅوي نو کوم ناینم چولې وي غوټه چوله 450 روپۍ هغه به 410 روپۍ خرڅوي نو دا نن ورځې چې کومه کارکردګي وه هغه تاسو ته مو وښیله او انشاءالله ریټونه مزید مو به کوشش کوو که سادې لاره کلاو شوله مین روډ کلاو شولو بیا به مو مزید کوشش کوو چې عوام ته څومره ریلیف ورکولی شي نو مو به دکاندارانو ته ریکویسټ کوو هغوی سره هغه به مو سره تعاون کوي یونین به خپله منډه تړه کوي چې څومره ریټونه کموای شي انشاءالله حاجي صاحب شته دی منډه تړه به کوو چې ریټونه کام شي سبا ورځ مو انشاءالله د کوم ګیس سلنډرو والا دي همداسې نور څه شیونه دي چې هغه قیمت یې هغوی سره به میټینګ کوو چې هغه ریټونه مزید کام کړي تاسې الله سلامت لره بقي به حاجي صاحب څو خبرې وکړي بسم الله الرحمن الرحیم لکه اوس هم نور ډسټرکټ سره تقریبا 10-15 روپۍ کیلو پارک دی ویلې پارک دی کرایه اوس تقریبا مو 140 کرایه زیاده ده ویلې زیاده ده څه شورکو روډ واجې نه څه خالات واجې نه مو حکومت نه دا اپیل کوو دا ریکویسټ نه کوو چې مو روډ د شي فسادې دي شي کله روډ فسادې شو یکدم به کرایه څه لږ ډېر به کمه شي څه کمه شي انشاءالله کله څه فسادې ګوډې شروع شوه روډ مو ته سادې نه شولو تقریبا 5-10 روپۍ فی کیلو کې به مو نور څه کوه شو کمای به کوه شو دا اوس دا ویلي دا ریټونه کم شو دا دکاندارانو زیاتی کولو نه داسې خبره نه وه
غنم ډېر شوي دي یو خو وړو کې هغه د مارکیټ هغه شولو سسته شولو لکه سني راغله د دې وجې نه دویم مثلا دغه دال ویلي مخکې ګران و اسان شول اوس کرایي لږ څه مطلب دی څلور نیم لاکو نه درو لاکو ته راغی یا دوه نیم لاکو ته راغلی هغه جای دا وه وړه خو ډېر اسان شوي دي انشاءالله که په سادې شولو 5-10 روپۍ مو هغه کې نور یې هغه کوی شو ډسکاونټ کوی شو